په 400 کې د رزړو خامتا کپړه د خپل معیار او ګرموالي له وجې په ټوله نړۍ کې شهرت لري او د ژمي په موسم کې د ځان ګرمولو لپاره خلک زیاته خوښوي او همدا وجه ده چې په دې یخ موسم کې د رزړو د کپړو دکانونو کې رش زیات لیدل کېږي. دا کپړه په لاسو جوړیږي چې وړی پکې استعمالیږي. د کپړو خرڅونکي وایي چې دا کپړې تاریخي ارزښت لري ځکه چې دا د پښتنو مشر او اتل خان عبدالغفار خان هم استعمال کړې ده. باچا خان چې کومې کپړې خوښې کړي دي نو هغه زیات چې کوم نه نو هغه په خړ کلر کې خوښې کړي دي او خړ چې کوم نه نو دا به سپینې تیارې شوې او بیا دلته زموږ کلي کې لا داسې نور داسې کسانو دوبیان چې هغوی به هغې له رنګ ورکوو او هغې له به د میزوري رنګ به ورته وي او هغه رنګ به هغې له ورکوو او هغه به دې مشرانو چې کوم دی نو اچولې باچا خان به مچولې نورو ټولو مشرانو به مچولې په دې وجه چې کوم دی نو دې ته باچا خاني ویل د باچا خان په وجه مشهور دي. پخوا به دغه کپړې د کړۍ په لاسو جوړېدې خو اوس وخت تېرېدو جدت سره دغه په مشینانو جوړېږي. چې کوم دی دا 12 مشینان دي 12 مشینانو کې موږ سره 15 کسان چې کوم دی دا په روزګار دي روان دي او دا موږ کپړه جوړو خمتا کپړه جوړو لیډیز د زنانو سوټونه جوړو صادره جوړو دا داسې مختلفو علاقو ته ځي بنو ته کشمیر ته وزیرستان ته افغانستان ملک ته ډېره ځي داسې ډېره کپړه چې کوم دی دا جوړیږي ګرمه همته او دا د ټولو علاقو ته مخکې د لاسو هغه ګوتو هغه جوړوله اوس دا مشینان راغلل په دې جوړو د دې او د هغې کپړه کې دونه فرق نه دا هغه یو شی دی. په دې کپړو کې خلک زیاته دلچسپي لري او راغلي ګاک وایي چې دوی د لرو سیمو نه راځي او کپړې اخلي ځکه معیار او بیه مناسبه ده. چې دا ورځ راشي نو راځو دلته او اوس خو پکول هم واغشتې د ځان لم د رزړو کپړې واغشتې دي نو دا خو مشهور ځای دی د یخنۍ په موسم کې موږ ټول دلته راځو ځان له شاپینګ کوو لرې لرې خلک دلته راځي او دا شاپینګونه دلته کوي. کپړې په ریټ باندې هم ډېرې ښه میلاویږي او کپړې هم ډېره ښه ویرایټي ورکوي موږ له ډېرې ښې کپړې موږ له راکوي. د رزړو دا کپړې لکه موږ ماشومان وو راغټ شو خو لکه ګرمې هم ډېرې دي او په ریټ هم ښه میلاویږي او بل دا چې لکه دا د 400 د باچا خان علاقه ده او یو تاریخي مطلب دا چې زیم دی او دا کپړې هم پکې د شورون لکه ګرمې میلاویږي او ارزان هم دي او لرې برې خلک راځي دې ځای نه وړي تر کراچۍ پورې د لاهور پورې بار ملکونو ته هم ځي لکه بس دا د دې مشهورې کپړې او صادرې دي. د رزړو د کپړو په نړیواله کچ تعریف کیږي ولې چې کاریګر دې کې کم تار استعمالوي نو هغه د ګډو بیزو د ویښتو نه جوړیږي چې ریخمن ورته ویل کیږي نو هم په دغه وجه پایداري او کامیابي وي. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو خیبر نیوز 400.